جماعت کې مستقل جماعت چی هغه کې امامی هغه کې بانگ کیږي هغه کې جمع کیږي هغه کې دوباره جمع کول نه دی پکار بهتره طریقه دا ده بیا به د خلق ناراض شي د محلې خلق او مړه ورګه اسیم دویمه جمع کیږي دا په عربو کې دا خلق کوي بس د دې پروا نه ساتي بلکې دوه کسه ودرېدل که درې کسه ودرېدل خو زمونږ د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې دویمه جمع دې سړی نه کوي البته داسې صورت جوړ شو چې د لارې جماعت ته او هغې کې خلک په هغه لار تېرېږي او مانځه ته ودرېږي نو هغې پکې دویمه درېیمه جمع بیا کولی شي ځکه چې هغه د محلې خلک نه دی په لاره تېرېدو واله دي هغې ضرورت دی نو جمع د گاډو والو نه کله مخکې رستو کېږي نو خیر دی هغوی ځان له دویمه جمع کولی شي البته دا طریقه به کوي چې د جمع صورت او شکل به بدلوي لکه دلته چې موږ جمع کوو نو د محراب کې مصلی پرته ده دا خلک د لږ غونې هغه طرف ته ودرېږي یا د هغه طرف ته ودرېږي او جمع دې کوي بیا خیر دی کېږي خو د کلي مستقل جماعت چې کوم دی لکه مثال دا زمونږ جماعت دی ستاسو کلي کې د خپلې محلې خپل جماعت دی هغې کې دا عادت جوړول نه دي پکار